السلام علیکم ورحمت الله. نن به مونږ په دې ویډیو کې خبره کوو د سبزی د استعمال په اړه کې. د سبزی د استعمال فائدہ اله ملاويږي چې د سبزی کې کم انګریډینټ دي، په دې کې مختلف قسم داسې نیوټرن دي، ملټي ویټامین دي، هغه چې کله زموږ د وجود لاړ شي نو اله دا سبزی بیا مونږ له فائدہ راکړي. مختلف داسې بیمارانی لکه د چا چې یوریک اسید سی وایي، د چا کولیسټرول یا څوک د زړه بیماری، د چا بلډ پریشر، چا وزن سی وایي، نو هغه اکثر ډاکټران ورته وایي ته سبزي استعمالوه. خو دغه کسان بیا اکثر دا شکایت کوي چې یاره زه سبزي استعمالوم خو ماله څه فایده نه راکوي، زما په بیمارۍ کې څه کمی نه راځي. نو د هغې اصل وجه دا ده چې زمونږ د دې خبرې نه یو خبر چې زمونږ د دې سبزی د استعمالولو دا طریقه صحیح ده که غلطه ده. دې فایده اله میلاویږي چې کله د دې دا نیوټرن مکمل په صحیح حالاتو کې زمون وجود ته میلاو شي. اولنۍ په دې کې چې سبزي مونږ کله په را پام کې استعمالو نو د دې 100% فایده زمون وجود ته میلاویږي. او د را پام نه مطلب دا دی چې کله مونږ اومه استعمالو، مثلا مونږ چې کم سلاد استعمالو، بادرنګ، مولی، پیاز، ټماټر وغیره، کله مونږ په سلادو کې استعمالو نو د دې 100% د دې د نیوټرن زمون د وجود ته میلاویږي او دا زمون د وجود له فایده ورکوي. په دې پسې بیا دویم نمبر راځي سټیم ویجیټیبل. چې کله د سټیم سره ته پخه کې، په سټیم ویجیټیبل کې 80% نیوټرن زمون د وجود ته میلاویږي او دا 20% ضایع کیږي. دریم نمبر راځي بوایل ویجیټیبل، کوم چې خټ کېدلې سبزیانې نو په هغې کې 70% د هغې نیوټرن زمون وجود ته میلاویږي او دا 30% دا ضایع کیږي. مخکې به زمون د خلکو ډېره زیاته استعمالوله، اوس نن سبا د زموږ د خلکو زیاته پرېښودې ده او ډېره اسانه طریقه هم ده، خرچه پې هم نشته او وجود ته ډېره زیاتې فایده میلاویږي. څلورم نمبر بیا راځي جوس پام، چې کله د دې سبزیانو نه سړی په جوسر باندې جوس وباسي او هغه استعمالوي نو په هغې کې 50% د هغې نیوټرن وجود ته میلاویږي او دا 50% ضایع کیږي. په دې پسې پنځم نمبر راځي پراینګ ویجیټیبل، هغه سبزیانې چې کم په دې آیل او یا په دې غوړو کې فرای کې او هغه زیات تر زمونږ د خلک مونږ استعمالو نو په هغې کې د 0 نه والا د 10% پورې نیوټرن زمونږ وجود ته میلاویږي. دا 90 یا د 90% نه سیوا نیوټرن چې دی نو دا مکمل تباه او برباد شي او د دې زمونږ د وجود ته هیڅ فایده نه میلاویږي. نو اصل کې زمونږ د دې سبزی د دې غلطه طریقې استعمال دا مین وجه دا ده، زیات تر دا سبزیانې په فرای پام کې په دې ګنده آیلو کې پخیږي نو د دې د وجې نه د دې زمونږ د وجود ته هیڅ فایده نه میلاویږي. نو مونږ له پکار دا ده چې د ټولو نه اسانه طریقه چې کم خټ کېدلې سبزیانې دي هغه استعمالو او بل په سلادو په پام کې مې سبزیانې د هغې زیات استعمال کوو نو د هغې سره به زمونږ د وجود ته د دې سبزیانو بیا فایده میلاویږي او زمونږ چې کومې مسلې نو هغه به بیا ختمیږي. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا د خپلو کسانو سره شیر کړئ او د هیلث حوالې سره که داسې قسم معلوماتي ویډیوګانو کې ستاسو انټرسټ وي نو زما دا چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله په راروانه ویډیو کې به د یو نوي معلوماتو سره ملاقات کیږي. د خپل ځان او د خپل کور والا ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.